پرون په انګلند کې د مانچستر په ایرپورټ کې یو دوه پاکستانیانو سره عجیبه واقعه شوه. افسوسناکه واقعه بوله زویم هغه ملک چې د هیومن رائټس د انساني حقوقو ډیر زیات خیال ساتي، بل طرف ته دوه پاکستانیانو سره په هغه ملک کې ډیر بدترین سلوک کیږي او هغه په ایرپورټ کې او هغه د مور مخله د مور په مخامخ باندې دغه دوه پاکستانی جوانانو سره یو ډیر بدترین سلوک شوی دی، د زناورو سلوک ورسره شوی دی. مکمل تفصیلا واقعه در سره شریکوم، هغې نه پس په تاسو کمنټ کوئ چې آیا دا زموږ د پاسپورت د گرین پاسپورت کمزوري ده که نه دا زموږ د پاکستان عوامو کمزوري ده. نو خپل رای به په کمنټ کې ضرور شریکوئ. واقعه څه دغه رنګ شوې ده چې پرون په مانچستر ایرپورټ لندن انګلند چې کوم مانچستر ایرپورټ دی په هغې کې د مسافرو خپلو کې جګړه روانه وه چې د ایرپورټ کوم پولیس دي ای پکې هم منس کې راغلي دي چې هغه پولیسو سره هم دغه مسافرو کلیش شروع شوی دی، جګړه شروع شوې ده چې په هغې کې یو لیډي پولیس هم وه چې د هغې پکې پوزه هم هوښ شوې وه، بلیډینګ یې د پوزې نه شروع شوی جي. بیا چې کله د ایرپورټ چې کوم خپل پولیس وایي نه حالات نه دي کنټرول شوي، نو بیا د بهر نه پولیس هم انټر شوي دي ایرپورټ له او دغه حالات یې کنټرول کړي دي. دغه حالات کنټرول کولو دوران دوه پاکستانیان چې کوم دي ځوانان پاکستانیان، دوه پاکستاني نوجوان پولیس رانیولي چونکې ای ول خپل ځان ګیو اپ کړی، ای ول په فرش شدو چې که تاسو ما ارسټ کوئ نو ارسټ مې کوي، لاسونه ولا شاله کړو، په فرش ول لوده شوي د ایرپورټ. خو بیا هم دغه پولیس په دغه پاکستانیانو باندې بدترین تشدد د هغوی د مور مخامخ کړی دی، لتې ورکړي دي، سکون یې ورکړي دي او ډېر زیاتې وهلي هم دي. حالات اوټ اف کنټرول د ډېرو. بیا په دغه پولیسو باندې باقاعده انکوایري هم شروع د هغه د الله هم ویمه ګوره چې د انګلند چې کوم دی هغه څه اخوا دېخوا ملک نه دی، د هغه پولیسو خلاف انکوایري هم شروع ده. خو بل طرف ته خبره مونږ کوو د پاکستانیانو حوالې سره چې آیا په دغه ایرپورټ کې صرف دغه دوه ځوانان پاکستانیانو کنه په دغه ایرپورټ کې به نور هم مسافر کنه، نور پاسپورت والا هم مسافر به. آیا دا زموږ د پاسپورت د گرین پاسپورت کمزوري ده چې پولیس له پته ولګي دا خو پاکستانی دی نو بس راشه یو سوی لګاو کا او په دی باندې پریشر واچوه چې دی ته اخر نور مسافر به هم ویریږي؟ آیا دا هم پوسیبل ده که نه؟ دې حوالې سره تاسو وایئ چې آیا دا زموږ د پاسپورت کمزوري ده؟ څومره هم مسافر تاسو ټریول کوئ د خپل وطن نه وځئ په بل وطن کې، کله تاسو خپل پاسپورت شو کوئ ګرین، آیا د ستاسو د گرین پاسپورت عزت شته؟ آیا د ستاسو د پاسپورت په وجه باندې د ستاسو عزت کیږي که نه؟ که چېرې تاسو له زویم د برټش پاسپورت، د یو اس ای پاسپورت، د یو کې د پاسپورت چې څومره قدر دی په دې خلیج ملکونو کې، ستاسو سوچ نه وم چاله پته ولګي دا خو د یو کې پاسپورت دی، دا خو د امریکا پاسپورت دی، هغه له خلک لاره پرېږدي، هغه له د هغه ځای چې کوم ایرپورټ کومه سیکیورټي وایي هم ولا یس سر یس سر کم یو کین کم هغه یې ولا لارې پرېږدي وروره. خو چې کله گرین پاسپورت چا سره ولیدی شي نو بیا د هغوی سره څه سلوک کېږي تاسو په کمنټ کې وایئ جي. ښه اوس خو دغه د پاکستاني دوه ځوانانو سره بدترین تشدد په دی وشو، خو دې نه علاوه د هغه ځای چې کوم 15 پولیسو هغې هغه ټایم سسپینډ کړه، د هغه ځای حکومت 15 پولیس یې هماغه ټایم سسپینډ کړه چې تاسو ولې د هیومن رایټس وایلیشن کړی دی، تاسو ولې په دې مسافرو لاس اوچت کړی دی، که پاکستانیانو که هر څو تاسو ولې دی په ایرپورټ کې وهلی دي. 15 پولیس هماغه ټایم سسپینډ او د 9 پولیسو خلاف انکوایري ناسته ده جي. 9 پولیس نور هم د کېدی شي هم سسپینډ کړي. په دغه واقعه کې 12 پولیس په سسپینډ شي جي، دې له ویلی شي رولز اینډ لا جي. دا که تاسو وګورئ نو په پاکستان کې هم د پاکستان خپل پولیس یو راګیري کوي، د پاکستاني په خپل ایرپورټ کې د هغه توهین وشي، بېعزتي وشي، ویې وهي. څو ورځې مخکې د هغه یو ماشوم ویډیو وایرل شوی وه چې بیا هغه هم خیر سسپینډ کړی و. زموږ د پاکستان رولز اینډ ریګولیشن هم چلی، زموږ د پاکستان رولز اینډ ریګولیشن هم بیا چلی، هغې هم بیا سسپینډ کړی و جي. د ویډیو کتلو زیاته مننه، ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام جي.